بسم الله الرحمن الرحيم. التانيث اللفظي الحاصل بالتاء لا بالألف فإنه لا شرط له شرطه في سببية منع الصرف العالمية. غوكشي جي اجدان نهم بحثته دا اسباب دا غیر منصرف دا مباحثو مخی وصب بیان شو دا غیر مخی عدلو تانیس کی با مجموعی توربانی چلور اجزا بیانو تعریب بیکو تقسیم بیکو شرائط بورل بیانو بے تفریعات کو نو سلورو مدرجہ خم یاد دا کنا تانیس لغت کی مؤنث کولو تویلے کی او په اصطلاح کې په اصطلاح د نوحاتو کې هغه اسم ته ویل کېږي چې تانیث د الف چې الف د تانیث پکې وي چې او یا پکې تای تانیث وي الف تانیث پکې وي یا تای تانیث وي پکې نو بیا الف تانیث الف مقصوره الف ممدوده او تای تانیث کله لفظي وي او کله معنوي وي. تاسو به خبره پوهیږئ لنډه دا د نوحاتو بنز باندې تانیث هغه اسم ته ویل کېږي چې هغې کې د مؤنث د علاماتو نه یو علامه راغلې وي. زده شوله مثلا دویم نمبر د تانیث تقسیم دی دوه اقسامو ته یو تانیث لفظي دی بل تانیث معنوي دی. تانیث لفظي چې کله تانیث په تا باندې وي تا او تا پکې باقاعده ذکر وي لفظ کې او تانیث معنوي چې تانیث په تا باندې وي خو تا پکې مقدره وي. دا تقسیم موږ صرف د تانیث به تا والا وکړو وجه سره صاحب د کافیه دا تقسیم ولې کړی دی ځکه چې کم تانیث په الف مقصوره الف ممدوده باندې دی هغې که څه شرایط او مرایط ته ضرورت نشته دی نو کوم احکام چې بیانوي هغه صرف د تا والا دي د دې په اعتبار سره تقسیم پکار. به هر حال تقسیم تانیث چې دی په دوه قسمه شو تانیث بالتا یو په تای لفظیه شلو تانیث لفظي ورته وایي او یو په تای مقدره شو هغې ته ویلی کېږي تانیث معنوي. دوه مباحث وشو. دریم بیان شرط نو مولوي صاحب د تانیث لفظي دپاره فقط علمیت شرط دی بس او د تانیث معنوي دپاره بیا وره د تانیث لفظي دپاره علمیت د غیر منصرف واجب کېدو دپاره شرط دی. څه مطلب چې کله تانیث لفظي سره علمیت رالی نو غیر منصرف ویل واجب شو او تانیث معنوي دپاره علمیت د غیر منصرف ویلو د جواز دپاره شرط دی چې کله تانیث معنوي سره علمیت رالی غیر منصرف ویلی جایز دی واجب نه دی. یو بل شرط دی د دریو نه که پکې موجود شي نو بیا غیر منصرف ویل واجب کیږي. پوه شولئ نو په تانیث لفظي کې چې صرف علمیت موجود شو غیر منصرف کېدلی واجب تانیث معنوي کې چې علمیت موجود شي غیر منصرف کېدلی جایز او بیا چې د دریو شرایطو نه ورسره یو بل ملګری شي نو بیا به واجب شي. نوره قیسه خپل اسانه ده کوو به ورته وګورئ. التانیث اللفظي تانیث هماغه تانیث مراد دی کوم چې اجمال کې ذکر شوی و. اللفظي اشاره کوي چې تانیث نه مراد دلته تانیث لفظي دی ولی ځکه معنوي وروستو مقابل روان دی نو خپله پته ولګېدله دلته لفظي مراد دی. میلو څه شو ښه التانیث اللفظي الحاصل بالتا چې کوم حاصل دی بالتا کې الحاصل رویستلو اشاره کوي چې جاري مجرور متعلق چې دی هغه الحاصل دی. التانیث بالتا تانیث پتا سره چې وي تانیث بالتا لپاره علماء څلور پنځه شرایط ذکر کړي ښه هغه دا چې دا تا به زایده وي د صیغې چې کوم حروف دي د هغې نه او دویم متحرک به وي ما قبل به ترېنه مفتوح وي او دغه تا به په وخت د وقف کې په ها باندې بدلیږي. تاسو پوهېږئ که نه او اخیر کې به وي ها دغه شرط هم دی.
لا بالالف تانیث بالتا یادوم بالالف نه یادوم ولی ځکه په الف مقصوره الف ممدوده سره چې تانیث وي نو به خو شرط ته بګي ضرورت نشته یو سبب قائم مقام د دوه وي فإنه لا شرط له نو شرط د تانیث بالتا عبارت سره شرطه العالمیت شرط ولا اعتراض هر عالمیت ولا زبر دروخه متانیث به عالمیت به کې نه وي دا ډېر شی دی ضربت کې وګوره مړه وي یا تانیث به وي عالمیت به کې نه وي نورم ډېر کېدلی شي لکه مثال به تور باندې عالمتون دې سره وسکه نو جوابداري به عالمیت د مطلق تانیث لپاره شرط نه دی غیر منصرف سبب جوړېدو د پاره یادو ای فی سببیت منع صرف څوک ولا شرط دی العالمیت عالمیت ای عالمیت الاسم المؤنث العالمیت کی الف لام عوض مضاف الیه دی عالمیت د هغه اسم کوم چې مؤنث دی کې به عالم عالمیت وی لیسیر التانیث لازمه وجه ولا بیانې الک د عالمیت ورلول شرط دی د لپاره چې تانیث دا لازم شي کا یو به عالمیت شي یو به کې تانیث شي کم تانیث کم چې لازم تانیث دی نو عالمیت سره تانیث لازمیږي و یو کنه کله چې یو شي کې عالمیت راشي نو بقدر الامکان د تغییر او تبدل نه څه شي بچ شي یو وجه دا دویمه وجه مول ذکر کړی دا کله چې یو لفظ وی هغه نه پس پاره کې تای تانیث راشي دا هغه نه پس عالم جوړیږي نو دا عالم چې څټم کې جوړیږي دا نوې وضع کیږي او نوې وضع په وخت کې یعنی کله چې عالم جوړیږي تا خو پکې وکړه او قانون داره چې د یو لفظ وضع څنګه کیږي کوم حروف پکې غټول لازم شي نو مخ کې مثلا 3 حروف توجه جی تا پکې نه و به پکې تا را له خو زائد و او زائد شیخ ختمېدل شي به چې کله علمیت کېدل نو به وضع وشول چې نو وضع وشول باغی کې سره د تا وضع وشول نو تا زائد پاتې نه شول څه شول که وضعي پاتې شو خیرم دې کنم دې نو دو وجه بیان کړی وره لأن الاعلام چې دي محفوظه عن التصرف دا محفوظ دي د دینه چې دي کې تصرف وشي به قدر الامکان ولأن العالميه دویمه وجه عالمیت دا وضع ثان دا دویمه وضع ده وكل حرف حرف وضعت الكلمه عليه چې کلمه وضع شي باغي باندې یعنی د وضع په وخت کې هغه حرف وی لا ينفك عن الكلمه ابد شي لکه اصلي به د کلمې نه لري کیږي او غیر منصرف کې مخصوص هم دا دي چې د کې څه تغییر ونه شي او دغه تغییر نه تغییر چې 50 لريږي عدم تغییر د عالمیت تاسو پیګی کنه لکه دا خو یې آسان دی ها مخکې راځي تانیث دویم قسم تانیث معنوي غیر بارم عالمیت شرط دی نبه به ته اعتراض وکا چې دواړه یو شان دي دواړو د بار عالمیت شرط دی خو بس ویلی به کنه مطلقاً التانیث بالتا شرطه بال التانیث شرطه العالمیه حساب ختم شوی یو پیرا بالتا بیل خبره کوا او د بیل معنی بیل کوا د تاجتو نه جواب کوي دوړ کې فرق شته دی ښا واوره والمانوی كذلك المانوی صفت دی موصوف محذوب دی علامه ورته اشاره کوي والتانیث المانوی كذلك ایک التانیث اللفظی كذلك د چا بشان دی تانیث لفظی بشان بتا کم چې پتا سره تانیث لفظی فی اشتراط العلمیت پسکه دا هغه بشان دی دغه بیان کوي یعنی التم علمیت شرط دلتم علمیت شرط دی فی اشتراط العلمیت په شرط کې درو د علمیت فيه بدی کې تانیث مانوی کې ماغه بشان علمیت شرط دی نو اعتراض بیل ولی ذکر کړه الا ان بینهما فرقا دوړو مینس کې سره فرق دار ما وختي بیان کړو چالمیت په تانیث لفظي کې راشي غیر منصرف ویلی واجب دي او کمانوي کې راشي غیر منصرف ویلی جائز دي واجب فانها زکد عالمیت شرف التانیث اللفظي بالتاکی شرط لوجوب منع صرف دا شرط د بار د وجوب د غیر منصرف کېدلو کنه پیږي پی او فی المانوی کی شرط د جواز د بار ولا بد فی وجوبه او کته چې غیر منصرف پتانی سی مانوی کی واجب شي نو لا بودی د وجوب د غیر منصرف کی من شرط اخر وجوب غیر منصرف کېدلو کی ولا بد او ضروری ده فی وجوبه د تانی سی مانوی په واجب کېدلو د غیر منصرف کی من شرط اخر د چانه لا بودی ده یو بل شرط
کما اشار الیه بقولی و شرط تحتم تاثیره. برو ګوري جی کیسه خو ګډه وډه شوی نه ده کنه. تعریف د تانیث هم وکړلو، تقسیم هم ورله وکړلو لفظي او معنوي ته. شرط هم بیان کو لفظي د پاره علمیت، معنوي د پاره هم علمیت. خو به چې معنوي دی وجوبا غیر منصرف شي نه کې به یو بل شرط موجود دی د دریو شرایطونه. ادرې کم کم دی توجه. یو دا چې دغه تانیث معنوي با علمیت سره سره بزاید علی الثلاثه هم وي، بس به با واجب شي غیر منصرف. او که زاید علی الثلاثه نو صرف درې حروف فکیو نو بکار در چې متحرک والاوسط وي منځ ولا حرف متحرک وي. نو که تانیث معنوي کې علمیت رااله او درې حروف والا او منځ ولا حرف متحرک به واجب د غیر منصرف کېدل کنه رسېږي. او کچری تانیث معنوي نه زائد علی الثلاثه او نه متحرک والاوسط نو به دریم نمبر دا زور پکار د چپکی وي چې دا عجمی والا لفظ وي او جمع بوي. عربي لفظ با عجمی لفظ به عربی ته داخل شوی وي. تاسو به خبره باندې پیږئ. نو کدی دریو شرایطو کې زائد علی الثلاثه کېدل یا متحرک والاوسط کېدل یا جمع کېدل یو شرط مرسل په دې درې وړو کې رااله په دغه صورت کې به تانیث معنوي واجب وي چې غیر منصرف شي. زو نو وی وشرط تحتم تاثیره شرط مضاف دے تحتم تا، تحتم مضاف دے تاثیر تا، تاثیر مضاف دے هو ضمیر تا. پوهیږئ په کنه دا دومره ګڼ اضافتونه تاسو به انشاءالله مختصر کې لراشي دا ډېر ښه نه. وشرط تحتم تاثیره ذکر رحمت ربک عبده، ذکر رحمت ربک هغه سره څه کوي. بهرحال وشرط تحتم تاثیره شرط د پاره د وجوب د اثر اے شرط د وجوب د تاثیر د تانیث معنوي پڅ کې تاثیر فی منع صرف غیر منصرف کېدلو کې اثر بکله کوي. هغه شرط ولا احد الامور الثلاثه ده کم کم الزیادة على الثلاثه. وشرط تحتم تاثیره مبتدا احد الامور الثلاثه ولا خبر ده اعتراض ختم شوخه. او زیادة احدها الزیادة على الثلاثه یو بکی زیادت على الثلاثه ده. الک زیادت علی الثلاثه څه مطلب حرکات زائد وی وینا مړه زیادت حروف الکلمه حروف د کلمې کوم حروف دی باغی کې به زیادت راغلی وی علی ثلاثتين باندې. مثال شته و یو کنه لک زینب مثل زینب تاسو بیګی کنه یا خزه دا یا نه دا تماشا کوي ها څوک بل کلیوال نشته چې هغه د بوس فکی لکشان هغه د بوسو کوي د زینبې خزه ده کنه نه ده کنه چې ولا برابر کو خزه یو د سنه وایو وګوره لکه دا زائد علی الثلاثه ده. او تحرك الحرف الاوسط او تحرك الاوسط نو چې الاوسط دا صفت د موصوف محذوفه الحرف د پاره متحرک به حرف اوسط پکې من حروف الثلاثه د درې حروف نه. دې مثال لکه سقر ورقاب متحرک ده کنه اگر چې زائد علی الثلاثه نه ده خو متحرک الاوسط ده. او الوجمه تو کدا غدوالنی خدا دریم خو بکار ده چوي اوجمه به اوجمه بیان روان ده کا. وهي كون اللفظ مما وضعه غير العربي راب شراله. دې مثال لکه ما هو ماها لکه ماها نو ماها کی زائد علی الثلاثه نه ده متحرک الاوسط نه ده ځکه الف ساکن ده منس کې البته اوجمه ده دغه شان جور روالا متحرک زائد علی الثلاثه نه ده متحرک الاوسط نه ده خو اوجمه ده. تاسو پیږئ لګ ورو ګورئ تانیث معنوي د پاره ویل یو په کې علمیت شرط وی او دویم د دریو شرایطو کې به یو موجود شي نو به تب جاکه غیر منصرف به واجب شي. او سوال دا دی به بری دریو شرایطو کې یو شرط ولې لګي پیږئ کنه پی دغه جواب داري وخت شي چې کله زائد علی الثلاثه نوي ثلاثه وی د کې خفت وی تخفیف پکې وی حالانکه غیر منصرف کې چې دا کسره موږ نور کو کنه او دا تنوین نور کو دا ثقل په وجه نور کو هغه ثقيل له
یو طرف ته غیر منصرف جوړه خو ثقيلي دوه اسباب پکې راغلي ثقل پیدا کړي بل طرف ته چې درې حرفي وي بیا خو کې ثقل نشته دا خو دغه مزاحم مقابل جوړ شو ثقل ولا ختمي چې ثقل ختم کو نو به خو غیر منصرف حکم ورکول ختمي پوه نه شو دی به او اوري به پورا خبره چې کله زائد علی الثلاثه نوی بلکې ثلاثه وی نو خفت پکې وي په مقابله د زائد علی الثلاثه کې به چې ثلاثه وی او متحرک الاوسط وی مساکن الاوسط وی به پکې خفت وی د متحرک الاوسط په مقابله کې او به چې کله ثلاثه وی او ساکن الاوسط وی خو عجمی دی کې ثقل له او عربي به پکې خفت ده لنډه دا چې ثلاثي کېدل دا د زائد ال ثلاثه باندې په مقابله کې خفت ده پکې او متحرک او ساکن الاوسط چې دا دی کې خفت ده په مقابله ده متحرک الاوسط کې او عربي کېدلو کې خفت ده په مقابله ده او مقصود زمنګ ثقل حاصل ول دی پوه شوي کنه ځکه که چرې خفت پکې راشي معنا دا چې ثلاثم وي ساکن الاوسط وي عربي وي دومره مضبوط خفت پکې راشي نو به د غیر منصرف په دوه اسبابو کې یو سبب چیرې ختمي کم از کم یو سبب ثقل چیرې ختمي نو دا شي لکه یو سبب او یو سبب باندې شی غیر منصرف کیږي نه دیو جن موږ وایو چې دی درې ثقلونه کې یو ثقل امراله کنه نه به غیر منصرف په اسبابو کې کوم یو سبب ثقل لغه نه ختميږي چې نه دوه سبب برقرار پاتې شي به بچ شي غیر پتن لګي پوه شوي کنه او تو ګورئ کماله وانما اشترط في وجوب تاثير التانيث المعنوي او شرط کړل شو په وجوب د تاثیر د تانیث معنوي کې احد الامور الثلاثه ولي ليخرج الكلمه بثقل احد الامور الثلاثه دې لپاره چوزي کلمه پس ثقل یو د امور ثلاثه باندې امور ثلاثه کې چې څوک امر علیکم ثقل چې پیدا کو بدی کې وزي د چانه ان الخفه التي د خفت هغه من شانها چې دغه خفت د شان ندا د انطوار ذا چې معارض شي دغه خفت خو معارض جوړیږي ثقل احد السببين د دوه سببونو د یو د ثقل سره چې معارض شي ور سره دغه ثقل سکی ختم کی نبی خو سبب څه شو یو پاتې شو فتزاحم تاثيره به خو مزاحم جوړیږي دغه خفت د تاثیر د غیر منصرف سره نبی غیر منصرف ولا اثر نه کوي ها واسق تاثیر دغه سبب سره وایا به مزاحم جوړیږي د خفت تاثیر دغه سبب سره دا سبب اثر ختم کو نه فقط یو سبب پاتې شي او چې کله به دغه دریو طریقو کې به یو طریقه ثقل راغلی زید الثلاثه متحرک الاوسط عجمه نبه خفت وینا چې نه نو هغه د غیر منصرف د اسباب کوم ثقل له ختمي ها او وثقل الاولين والسؤال داري چې لکه دې کې ثقل له موږ بیان وکړلو ښا بې زائد علی الثلاثه کې ثقل له په مقابله د ثلاثه کې کنه یو حرف زید نه دی او متحرک الاوسط کې ثقل له په مقابله د ساکن الاوسط کې ولی حرکت ثقلی په مقابله د سکون کې سکون خو نه حرکت ته وي او غزاید شری حرکت نو وثقل الاولين ظاهر كانوا وجمع ويوجمع پردی جب لفظي دا چې په بل جبه کې استعماليږي کې به ثقل وي ښا ایگزامینیشن دا اوس نو ګران کار دی امتحان خبره ختمه وګورئ وقد الوجمه لان لسان العجم ثقيل على العرب دا الى بل وجويل عرب جبه عجم ولا جبه بعرب ثقيلي خجي دري اجزاء بیان شو تعریف تقسیم شرائط وصفات شلو تفریعات نوورا هند چرے کنه هندون ندی منصرف غیر منصرف دواړه ویل جایز دي غیر منصرف ولی وی دی جی دوا د سیوایا منصرف ولی وی جی دوا سببونه شته دریم نشته تانیث معنوي شته علمیت شته خودره شرایطو کې یو شرط نه موجود نه زائد علی الثلاثه ده نه متحرک الاوسط ده نه اجمع ده او غیر منصرف هم ویل شي ځکه جایز ده کنه چې تانیث معنوي کې صرف علمیت راشي غیر منصرف وي وګوره فإن يجوز صرف نظرا الى انتفاء شرط تحتم تاثير التانيث المعنوي
چې موږ نظر وکړو چې منتفي دی نشته دی شرط کم چې د وجوب تاثیر د تانیث معنوي و انی احد الامور الثلاثه پکې نشته ويجوز عدم صرفه غیر منصرف ویل جایز دی نظرا الى وجود السببین که موږ نظر وکړو چې موجود دي دوه سببونه فيه په دې پوه شولای او زینب غیر منصرف فعل واجب ځکه تانیث معنوي هم دی علمیت هم دی زائد علی ثلاثه هم دی سقرو غیر منصرف فعل واجب زائد علی تانیث معنوي علمیت او متحرک الاوسط دغه شان ماهو جورو تانیث معنوي علمیت او جمع کېدل اوري علمن سقر لا ستوي وإذا عالم نه کنه لطبقه من طبقات النار یو طبقه د اور د طبقاتونه د جهنم د اور د طبقاتونه وما وجور د عالمین دی للبلدتين د خرونو ممتنعون د غیر منصرف دی درې واړه ممتنعون منع د صرف یعنی غیر منصرف دی اما زینبو دا ولی فللعالمیت عالمیت پکې دی یو والتانیث المعنوي دی دوا مع شرط تحتم تاثیری سره دینا شرط به کې موجود دی د وجوب تاثیر او زیادت علی الثلاثه پوهیږي کنه پی واما سقر فللعالمیه یو والتانیث المعنوي دوا مع شرط تحتم تاثیره شرط د وجوب تاثیر پاغي کې موجود دی او تحرک الاوسط واما ما هو پوهیږي کنه او ما وجور دی کې معلومیت دی والتانیث المعنوي دی مع شرط تحتم تاثیری اغسل هو العجمتو نه پیږي پی کنه وقش لك یو بل التفریق ایخا هغه دا چې یو لفظ وی تانیث معنوي پکې وی یو او هغه کې عالمیت هم وی دعا حکم تا چې نه کنه تا هغه موجود نه وی د سی وایي توجه تانیث ته تانیث معنوي دا د مذکر د بار چې عالم کې خودل شي به وره لکه قسم اوختي بدله کوله کله چې تانیث معنوي عالم شي نوم شي د چا د بارا مذکر د بارا نو به ورله شرط داده چې په ثلاثه باندې بزیادت وي دغه لفظ حروف بد دریونه زیات وي دیر پاره چې دا زیادت چې ده کنه زیادت د ثقل پیدا کی دا په حکم د تا کې شي پتن لګي پوه شوي کنه به ووري کله چې تانیث معنوي وي او دا عالم جوړ شي د پاره د مذکر نو کته چې غیر منصرف دي شنو شرط ولا پیدا ده چې زائد علی الثلاثه بوي که زائد علی الثلاثه نو به غیر منصرف نوي حالانکه دوا اسباب بوي ښا تانیث معنوي بموي علمیت بموي خو چون کې د مذکر د باره د شرط نه دی موجود نو منصرف وي کله به واجب وي غیر منصرف چې زائد علی الثلاثه شي ولی دا زائد حرف به زائد چا شي تانیث شي تانیث ته خو پکې کنه معنوي مړ هغه چې کله د مذکر نوم شو هغه ختم کړو هغه تانیث مذکر نوم اورا اوس هغه شي نه چلیږي چې لکه متحرک الاوسط ساکن الاوسط او دا نه دا یو کار به چې زائد علی الثلاثه وي اورا فإن سمي به مذكر كشر مسمى شي بتانيث معنوي باندې مذکر نو فشرط ولا زياده على الثلاثه زیادت په ثلاثه و دي پوه شو بکنه نو فقد منصرف دې څخه دا زائد على ثلاثه نه دي او اقربو دا زائد على ثلاثه ده کنه دا غیر منصرف دي خجي فإن سمي به كشر مسمى شي به مرجع بیان ای بالمؤنث المعنوي باندې مذکر فشرطه نو شرط دغه مذکر د بارا فی سببیت منع الصرف په سبب جوړېدلو د منع صرف کی د سی وایا فشرطه نو شرط به تانیث معنوي د بارا لکا فی سببیت منع الصرف پدې کې چې سبب د منع صرف د بارا جوړ شي تانیث معنوي شرط ولا سري الزيادة على الثلاثة زيادة بابا ثلاثة وي وللأن الحرف الرابع ذکر دا حرف رابع چې مکمل لګاو کنه دا په حکم د چا کې شي تاکي في حكم التاء التانيث قائم مقامه ما قائم بشي مقام داغي تفريات وورا نفقدم برو ګوري قدمون کې تانیث معنوي دی یو
کدا اوس علم د مذکر د باره جوړ شي نو علمیت به پکې راشي هم څو بشي دوا خو زید علی ثلاثه نه دی لہذا څه وي فقدم منصرف وهو مؤنث معنوي قدم دا مؤنث معنوي دی ځکه د انسان کم اعضائی کنه هغه مؤنث وی سماعی سماعی معنوي سماعی دی به اعتبار معنی الجنسی به اعتبار معنی الجنسی د جنسی معنی به اعتبار سره اذا سمي به رجل کله چې مسما شي په دې قدم باندې رجل یو سړی نوم شي نو سره د دې نه چې تانیث معنویم دی او عالمیت هم پکې رالی به هم منصرفون تاسو پیږئ وجه سره لأن التانیث الاصلی زال بالعالمیه دې کې چې کوم تانیث اگر چې سماعي او خو کنه نو چې مذکر لینوم کې خود الله تانیث شو ختم شو اوس فقط یو سبب پاتې شو څوک دی عالمیت تانیث خو ختم شو نو چې وکړه چې زائد علی ثلاثه حرف پکې راوړه به تانیث په ځای راشي نو بس به دوه سببونه شي عالمیت او تانیث لأن التانيث اصلي چو زال بالعالمية للمذكر نو هغه په عالمیت سره زایل شو چې کله مذکر لنوم کو من غیر ان يقوم شيء بغیر د دې نه چې دلته خو څوک شتم نه چې دغه قائم مقام وي من غیر ان يقوم شيء مقامه بغیر د دې نه چې قائم شي څوک په مقام دغه التانیث ختمېدلو باندې والعالمیت وحدها نو صرف یو پاتې شو عالمیت او عالمیت چې ځان لا تمنع صرف د منصرف غیر منصرف کوي نه پیږي کنه پی او اقرب کی مؤنث معنوی دی سماعی دی خو چون کې زائد علی ثلاثه دی نو که مذکر د بار عالم شم غیر منصرف بی پیږي پی واقرب وهو مؤنث معنوی سماعی اقرب خو پیژنې کنه لړم استاد به اعتبار معنی الجنسی په اعتبار د معنی خپل جنسی معنی به اعتبار سره د مؤنث معنوي دیکھا اذا سمي به قالت ربه لكله اذا سمي به کله چې مسما شي په اقرب باندې رجل یو سړی نو ممتنع دی وخت بر غیر منصرف فی ممتنع صرف او ممتنع بوي منصرف کېدل د دې یعنی غیر منصرف بوي وجه سره دلته مولوی صاحب چې کله مذکر العالم شو تانیث ختم شو چې کله زائد علی ثلاثه حرف پکې رالی کنه هغه دغه زایل تانیث قائم مقام جوړ شو نو بس تانیث علمیت شو لانه وان زال اگر چې زایل شوی تانیث بالعالمیت للمذکر اگر چې زایل شوی تانیث کم تانیث پڅ باندې زایل شوی دی بعالمیت للمذکر چې عالم دی مذکر د پاره کو نو بس تانیث خو زایل کو نو فالحرف الرابع چې قائم شو په مقام د تانیث باندې بدلیل اشته یو کنه لک برو ګوري ورسید قدم چې کنه قدم تاسو بدل تصغیر او جمع مکسر اغا اسماء خپل اصل ته وړي دا څه ده کنه با اصل خود دارد نو د قدم ته تصغیر وکنه د قدم تصغیر راځي قدیمتون تا پکې را لکنه الګ بوېږي نو د تا قائم مقام که څوک وې نو تا به نه راتللې معلومه شوه د تا څوک قائم مقام نو تا قائم مقام هم څوک نشتا او تانیث ورله هم مذکر له چالم کې خودلو ختم کو نو بس فقط یو شی پاد شو عالمیت نه رسی به او تا اقرب کې تانیث وکړه اقرب تانیث ته اقیربون دلته تاشتا ولې نشتري ځکه نشتري چې د تا قائم مقام غزاید حرف راغلی او کنه خیلم دې کنم دې نو د تا قائم مقام شتري ښه نو کوم مؤنث والے عالمیت مذکر د بار ختم کړي دی کنه دا تا قائم مقام غشته کنه او په ابل شي کې قدم کې تا قائم مقام نو کوي تصغیر په وخت کې باوي پوهیږي کنه به څه وي کمره بدلیل انه اذا صغر قدم کله چې مصغر شي قدم ظهرت تا پکې ظاهریږي کما چې مقدره ده نو معلومه شول د تا قائم مقام څوک نشتا کما تقتضيه قاعده التصغير لك څنګه چې تقاضا د دې کوي
قاعده د تصغیر دا ده چې اسماء خپل اصل ته وړي فیقال قدیمه بخلاف اقرب لورشه فانه اذا صغر دې کې چې ته تصغیر وکي تصغیر پکې وکړې شي نو یقال قیرب ویل کېږي هغه تا پکې شته وس ولې نشته قایم مقام شته کنه نو دغه زائد حرف من غیر اظهار التاء وللان الحرف الرابع چره قائم مقایمون لیکل خدای غرقا قائم دا قائم دی دغه میلو سره دی خدای غرقا دا قائم دی په مقام دا تای تانیس نو فاقرب چره اذا سمي به رجل کله چې مسما شي بده سره رجل امتنع صرفه صرف بمنشي یعنی غیر منصرف بشي یو به کې عالمیت وي بل به کې تانیس کم یو وي حکمی اگر کاغه حقیقی تانیس نه دی خدا زائد حرف په حکم دا تانیس کې زر زر ویلو خاصانو کنه